السلام علیکم. زه یم استاد قربا وجا سبحان. په یوټیوب باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ چې تاسو زموږ نوې نوې ویډیوګانې په وخت رارسي. په پروګرام زما کلی زما پہچان کې د سوکنو د ګلدستې کوم ګل مونږ سره دی هغه د ستعارف محتاج نه دی. هغه د سیاست آغاز این پی نه کړی دی او 2001 کې د سوکنو ناظم پاتې شوی دی. په 2002 کې PK7 MPA هم پاتې شوی دی او نن سبا د JUI ضلع پېښور جنرال سیکرټري هم دی جناب خالد وقار خان چنګري صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. موږ ته د خپل پروګرام کې کلی وایي. مهرباني شکریہ الوش. خالد خاندار ته وایي چې تاسو تعلیم چېرته نه او څومره حاصل کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو زه ستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو ماته دا موقع راکړه چې زه خپل زندګۍ خبرې اهم خبرې خپل قوم سره خپل ملګرو سره شیر کړم. نو ما ابتدایي تعلیم د سوکنو پرایمري سکول نه کړی دی. په سرکاري سکول کې مې سبق ویلی دی او میټرک مې هم سرکاري سکول نه د سوکنو های سکول نه په 1977 کې پاس کړی دی. هغې نه پس زه ګورنمنټ کالج پېښور ته لاړم او اف امتحان ما په 1979 کې هلته نه پاس کړی دی. هغې نه پس زه بیا لاړم پالیټیکنیک کې مې داخله واغسته. الکترانیک کې ما د 3 ایئر ډپلوما واغسته اسوسییټ انجینیر 1982 کې مې کلیر کا او د بی امتحان ما د پرایویټ امیدوار په حیثیت پاس کړی دی او هغې نه پس بیا زه لاړم ګومل یونیورسټي لا کالج ته او هلته ما د وکالت امتحان هلته نه پاس کو د لا کالج نه ګومل یونیورسټي نه په 1985 کې. بیا دې کې لږ ګیپ راغلو او ما وکالت بیا 1990 کې شروع کو پېښور کې او نن شکر الحمدلله ستاسو مخ کې موجود یم او پېښور کې پریکټس کوم او BLLB زما تعلیم دی. خالد خاندار ته چې سیاست څنګه راغلی؟ 1990 کې چې کله ما وکالت شروع کو نو دې دوران کې د بېنظیري حکومت ختم شو. غلام اسحاق خان د بېنظیر حکومت ختم کړو په 6 اګست 1990 باندې. په 10 اګست 1990 باندې زموږ د کلي یو درون مشر او ډېر لوی سیاسي رهنما د NP هغه وخت کې په صدر موسی خان مشهور و. موسی خان خپل نوم او صدر صاحب باندې چې د NP صدر و نو خلکو به ورته صدر صاحب ویلي. نو هغې ما ته راغلل چې زموږ د ټولو مشر و د خاندان هم مشر و زموږ د ټولو مشر د کلي مشر و. هغه ما ته ته NP جوین کړه او موږ ته خپل ځان سره NP کې شاملوم او جنرال سیکرټري هم د سوکانو واخلو. نو دغسې زه په NP کې شامل هم شوم په 10 اګست 1990 باندې او زه د NP د سوکانو جنرال سیکرټري هم شوم او بعد کې ما سره تپمندو جنرال سیکرټري شپ هم و. نو په دې طریقې سره ما په سیاست کې قدم کېښود او ما سیاست شروع کړ. خالد خان دا راته وایي چې ستاسو په 19 سال مسلسل په سیاست کې سوکنو لپاره ستاسو څه خدمات دي؟ سوکنو لپاره به ما څه زیات خدمت نه کړی خو دا یو کار مې ضرور کړی دی چې سوکنو غریبو خلکو کې مې سیاسي شعور پیدا کړی دی او هغې ته مې دا ښوولی ده چې بهی سیاست کې برخه اخیستل د هر سړي حق دی. نو چې زه راووتم سیاست ته نو ما ته خلکو کتل چونکې زه د یو متوسط طبقې نه یم. زما پلان نیکه سیاست نه دی کړی او زه په خپل خاندان کې واحد زه سړی یم چې سیاست کوم. نو هغې سره دا وشوه چې ملګري اوس ټول هر قسمه ملګري راځي او سیاست کې حصه اخلي او دا د هغې حق دی چې سړی حصه اخلي. خو دا دې ابتدا په شروع کې ما کړې ده او دې نه مخکې دا حرکت چا نه شو کولی. سیاست کې خدمت کول چې کوم دی دا لازمي حصه ده. سیاست وایم دی چې د خلکو خدمت وکړي او په کار راشي د قوم خدمت وکړي. نو ما په وړوکي پیمانه باندې چې کله زه ناظم الیکټ شوم نو ما د 70 لاک روپو کار هغه ټایم سره کړی چې هغې کې یو د سوکنو د جینکو د سکول چاردیواري وه چې هغه ټایم سره ډېر خسته حالت کې وه او هغې کې به بې پردګي کې به کېده د جینکو. نو هغه ټایم سره ډېر MPA-ګان MNA-ګان ټول تېر شوي خو هغې کې هغه دا چا توجه نه ورکوله او چې زه راغلم د ناظم په حیثیت نو هغه ټایم سره ناظم سره به دومره اختیار لکه دې نه مخکې چیرمینان وایي څه به اختیار نه و. په لاره کې به یې شنګل واچول د 11 زرو 20 زرو بس یو لښتې به یې جوړ کړو دا خبره ختمه. نو زه چې راولګېدم نو ما په 11 لکه روپۍ باندې هغه ټایم سره دا چاردیواري وواله چې نن هم چاردیواري موجود ده او شکر الحمدلله راتلونکي 50-50 کالو لپاره چاردیواري کار کوي. نو هغې سره زموږ د
کلی لونه خويندې محفوظ شوي هغه په آرام سره خپل تعلیمي اداره کې سبق وایي خپل تعلیم وسیلې او چې کله چا دیوالي نه ونه دیوالونه ډېر ښکته نو جنکۍ به هر ټایم پریشانه وي خفه به وي او مثانه به موږ ته اکثر ویل چې تاسو چلو کوي او د دې پردې بندوبست وکړئ دا چې کوم دی نو ډېر بیا مسله ده نو شکر الحمدلله هغه ټایم سره هغه مسله حل کا دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو د نادان بابا قبرستان کې جنازګاه چې کوم جوړه ده نو دا زما د ناظمۍ په وخت کې جوړه ده مونږ جوړه کړې ده ټاون ټو نه مونږ پیسې ما سره سلیم خان نایب ناظم نو مونږ په شریکه باندې لګي شو او دا نادان بابا کې جنازګاه مونږ جوړه کړه شکر الحمدلله خپل اصل حالت کې ده اوس پکې لکار وشو اچت کې ست بلاګونه ماتو خو هغه کار شوی دی دین علاوه په سکول کې هغه ټایم سره نو ضرورت نو مونږه سکول کې کمرې جوړې کې د جنکو سکول کې کمرې جوړې کې او نور چې ټایم سره ضرورت او سړکو نو داسې یو سړک ما جوړ کړو چې هغه ډېره مودې پورې خسته حال پروت و د نیر نواله تر بازار چوکه پورې چې ټیکۍ سرخوا کې راتېر شوی او هغه سړک چا جوړولو نه هغه مې جوړ کړو داسې لارې کوڅې برایانې دا رنګماله ته دلته وایي د کاده خیلو مالت کې هغه لار چې کوم تقریبا 4 فوټ جوړه او چې باران وشو هغې په اوبو ولاړې وي نو د ناظمۍ دور کې زه هغه لګې شوم او هغې باندې مونږ زما ابتدایي دور و په هغې باندې مونږ تقریبا هغه ټایم سره 50,000 روپۍ ولګولې او هغه لار مونږ ډکه کړه دغسې نور چې کوم کار به هغه ټایم سره مخې له راتلو نو مونږ به ورسره کولو داسې سوکانو موړ کې پولو چې به هر وخت بندېدو او اوبه بلاک کې سړک ته به اوبه راختې هغه پول هم جوړ کړو داسې مشین چوک کې پولو غټ پولو هغه ټایم سره مونږ جوړ کړو ټرانسفارمر او بیا نور بیا شکر الحمدلله چې کوم کې ټرانسفارمر ضرورت ټرانسفارمر هم ورکړی دی کوم ځای کې سړک ضرورت او سړک هم جوړ کړی دی کوم ځای کې د بجلو تارونو ضرورت او بجلو تارونه هم ورکړي دي کوم ځای کې ټیوبویل ضرورت او ټیوبویل هم کړی دی ټیوبویل هم دي یو ټیوبویل مونږ د موچانو مالت کې وکړو داسې خپل سوکانو هده پورې زه خبره کوم هغه ټیوبویل هم سیټ کو او هلته کې کاجانو مالت کې سکولو کمرو مسله پکې فرشونو مسله پکې هغه مو کړله د وصلخانو مسله پکې هغه مو کړله نو چې کوم کار به راتلو نو ان شاء الله هغه موږ سره د الله مهرباني سره موږ سره هغه کولو دین علاوه چې کله زه ناظم شوم نو ما اعلان وکړ په لومړي ورځ چې زه به کال کې 15 جنکۍ د خپل جیب خرج باندې ودوم نو چې کله زه ناظم الک شوم نو خلکو وی چې بس دا خو ډېر لوی کار شو دی ناظم الک شو او د خلکو تمام زیاته وه خلکو چینج غوسو چینج خلکو ورا کړو چې زما یو غریب سړی مخې کړو زما غوندې نو ما چې اعلان وکړو نو ما ته په لومړي ورځ باندې تقریبا 60 ښځې راغې ما ته کېناستې او ټول راته وي زما د لوڼو ودونه دي او موږ له پیسې رانه ما ورته ویل چې یاره ما خو 15 جنکۍ یادې کړې کال کې دا خو تاسو 15 جنکۍ زنانه په یو ورځ راغی خو بهرحال بیا ما هغه پیسې لږ لږ تقسیمولې ولې چې ما څوک خفه کولی نه شول او ما به هره زنانه مطمئنه لېږله نو ما به خپل وس مطابق یې سره امداد کولو او ما به جنکۍ غریبې جنکۍ به ما ودولې تر ننه پورې هغه شکر الحمدلله هغه میشن زما جاري خالد خان دا راته وایي د حیثیت ایم پی ای تاسو علاقې لپاره څه خدمات دي زه چې کله په 2002 کې اکتوبر 2002 کې ایم پی ای الیکټ شوم نو زه نو وارد وم او خلکو پیژندم هم نه او زما څه کردار چونکې نو سیاست کې دومره خو شکر الحمدلله چې کله د ایم حکومت راغو او ایم پی ای الیکټ شوم نو داسې علاقه کې ما کار کړی دی چې کومه علاقه د ان پی ګړ دپاره مشهور د ان پی ګړ دی او د غټې پارټۍ ان پی او پیپل پارټي وه خو چې کله الله تعالی مونږ ته موقع راکړه نو داسې کارونه مې کړي دي د الله مهربانۍ سره چې د هغې دا ثبوت دی چې کله زه ایم پی ای الیکشن زما 8000 ووټ خو چې کله ما دویم ټرنیور کې الیکشن کولو نو ما الیکشن بیلو خو زما ووټ 10000 په دریم ټرنیور کې چې ما الیکشن کولو ما الیکشن بیلو خو زما ووټ 13000 دې کې مونږ ته د ایم پی ای په حیثیت 15 سکولونه میلاوېدل ما په خپل هغه کې 32 سکولونه هغې کې هایر سیکنډري سکول د جینکو های سکول میډل سکول پرایمري سکول د هلکانو نو ما د خپل کوټې نه 17 سکولونه زیات جوړ کړي دي دغسې یو ایم پی ای ته به 10 ټیوبویله میلاوېدل ما 20 ټیوبویله جوړ کړي دي په خپل حلقه کې دغسې سړکونه به 5 کیلومیټر میلاوېدل ما 15 کیلومیټر سړک جوړ کړی دی برتی به یو ایم پی ای 5 تنان برتی کول ما به 20 تنه برتی کول نو شکر الحمدلله ما په خپل ایم پی ای ته په ټنیور کې 170 تنان برتی کړي دي چې هغې کې شکر الحمدلله زیاتره خلک موجود دي څوک په پولیس کې خپل کردار ادا کوي څوک په مختلفو محکمو کې ادا کوي ما په خپل علاقه کې سړکونو جال بچاو کړی دی ما په خپل علاقه کې د سکولونو جال بچاو کړی دی ما په خپل کې د ټیوبویلو جال بچاو کړی دی او په هغې وجه شکر الحمدلله نن د علاقې خلک د حلقې خلک ما سره ښه مینه کوي چې کومه حلقه د ان پی ګړ وه نن هغه د جمعیت الاسلام ګړ دی او جمعیت الاسلام پکې یو اکثریتي پارټي دی او د خدای فضل سره هم پکې ښه لوی کردار ادا کوو او دې کې داسې هم شوي ده چې په خپل هغه کې یو ځای کې بټتل ورته وایي بټتل غریب آباد
هغه کې د قبرستان مسله او قبرستان د پارزمکه چا سره نو او هغه چې کوم باندې خل راغلی بچیو قبرستان کې د هغه مړي چانه پرې خپل قبرونه جوړول تا هغه د پاره ما 2 جیر بزمکه واغسته هغه باندې هغه نن خالد وقار قبرستان په نوم هغه یاد خالد وقار قبرستان دی نو زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه دا وړ کې نیکی په لوي زیاده او دماغ نیکی او دماغ خدمت یادي اگر چې دا د حقو دا د حقو ما د خپل حق ور کړی ما خپل فرض ادا کړی دي خو هغه خلک منسون کې خلک دي او خلوی اکثریت سره ماته اوټ را کوي او دماغه خدمت منی دی کې ما سوکنو کې شکر الحمدلله په کروڑونو روپۍ لګولې دي تاسو ما مخکې وضاحت وکړو چې ما جنکو سکول چار دیواری په سکولونو کې کمرې هغه ټیم کې د ضرورت دا موږ کول دغه څه سوکنو کې کومه سړک روانه ما جوړ کړی په چوا ګجر کې یو کوسه ما په خکړې دا په چوا ګجر کې سړکونه ما ول چاګې نه مکه چوا ګجر کې چا کار نو کړي دغه کوم د هند پمپ ضرورت او بوس کولو ضرورت ما هند پمپ وی سي دي د ناظم پیسې چې زراغه ما کم از کم ماته فند راکړې شو سلو هند پمپ د پاره ما پاګي 20 هند پمپ وېسل او دا هغه وجم بیا دا چې چوا ګجر خلکو زه شکریا ادا کوم د سوکنو د خلکو چې ټول عمر ما سره مینا کړی دا او ټول عمر ز پاس کړی ما ماته پاک سجد سره په مینا وټ را کړی دی تر نن پورې چوا ګجر خلک ماته خلک سره وټ را کوي زه شکریا ادا کوم د کګي ولې خلک مال خوټ را کوي د شیخ محمود خلک مال خوټ را کوي د ماشوخیل مال خلک خوټ را کوي د پندو خلک مال ډیر په مینې سره وټ را کوي ولې جای زما کارونه زما خدمت ګوري او هغه ستاینه کوي داغي د سوکنو خلک وټ را کوي چې ګجر خلک وټ را کوي د کچوړی خلک وټ را کوي دغه سي د شیخانو خلک وټ را کوي شاپخیلو خلک وټ را کوي د ماشوګر خلک وټ را کوي د دې ټول علاقې شکرګزارم چې هغه ما سره مینه کوي زما د غریبي قبول کړی دا او زما لګ ډېر خدمات چې سدي هغه په لويش ځواني قبول کړی دي او د شیخ محمد سړکو چې هغه د ارباب سکندر خان وخت کې جوړو 1973 کې هغه نه پښه انو جوړ کړي ما په 2 کروڑ روپۍ ولګولې هغه سړک ما د شیخ محمدونه د کګي ولې نه تر سربند پورې جوړ 2 کروڑ روپۍ لګېدلې وي دغه سي باړه باندې یو پولو شاپخیلو سره هغه 3 کروڑ روپۍ ولګولې چې هغه چانو جوړ کړي یو سړی ما ته را پاسې دوی پیرنګیان نو جوړ کړي دا پولو تا جوړ کو وي موږ ساس تاینه کو ستا منو او هغه نه پاس هغه چې کوم دي اکثریت وټ مال راکې او زما خدمات منی نو شکر الحمدلله په خپل کارونو باندې کې لګ ډیر بجټ مې استعمال کړی او په صحیح ځای کې مې استعمال کړی دي او مرګي ځان مطمئن دي وکالت سیاسي ورکر سوشل ورکر ان پی جی آی تاسو دې لوی سفر ته څنګه ګورئ ان پی جی آی خدای او دې پورې تاسو خبره بکلیر شي چې 1990 کې ما ان پی جوائن کړ او 1993 کې ما ان پی پرې خو دا هغه د پارټي کې دنه اختلافات راغلل او زه چې مخکې کار کول ته نه پرې خودم نو ما بس خاموشي اختیار کا 2001 کې ما د نظامي الیکشنو کو او هغه نظامي الیکشن مالا لا کامیابی ستاسو د مرګورو د ټول علاقې د خلکو په تعاون په دواګانو مالا کامیابی راکا خو هغه نه فورن بعد ملک عام انتخاباتو اعلان شو او دی وخت چې ځکه نظام الیکشن نو د بارټلا د پر لاړم لندن ته ما د درې میاشتې تیرې شي وي د دسمبر میاشت وا او آلته روجوا او د افغان جنگ شروع نو مشرف اعلان وکړ چې په 10 اکتوبر 2002 باندې الیکشن کوم نو مال ته فیصله وکړه چې یاره زه زما الیکشن لپاره پاکستان ته دا 5 جنوري و دلته ما مرګره ما د بچپن بس رور مې دی میراله مینوم دی هغه ماته چې پاکستان سیاست پرې کې د څه کېو خپل کیریئر جوړ کاته بارټلا وکا موته نه زما زه به ان شاء الله الیکشن کوم او که الیکشن کې فیل شوم بیا بارټلا وکم او که الیکشن کې پاشو د خلکو خدمت کوم نو زه راغل مجي الیکشن لپاره دلته ماته یو پارټیم تیار نه ماته چا ټیکټ نه راکولو ان پی ول ټیکټ ورکړو د الله خان شمکنی ته پیپل والا سره اتحاد وکړي سیټ د الله خان شمکنی ته پرې خو دو ماته چا ټیکټ نه راکولو شیرپو خان تعالی مغوي ته مان ټیکټ مخ نه دی غوسه ماته چې کوم مولانا عبدالمتین صاحب دی خدای ژوند لري الله دې عمر جون ورکی زموږ عالم دی لوی د لوی جمعه د عمر صاحب اگر ته جلګه موږ تعالی د عالمانو ټیکټ درکو ما عالمانو ټیکټ څه شه دی وی متحده مجلس عمل جوړ دی د علماء او مذهبي جماعتونو اتحاد دی او کتاب نه خره او ترشه دا ټیکټ ته واخله هغه ټیکټ ما واغسو نو زه چې کله ما کاغذونه جمع کول ریټرنینګ افسر ته نو هغه باندې سوال وکړ ډیر هم ما دی چې وکیل صاحب ته ناظمي مې چې اوسه ناظمي ما په بعد ناظمي د لخه ده کنه مې جی ولی وستا لکه کې مضبوطه پارټي کومه یو ده ما دې د مالکه کې مضبوطه پارټي ان پی ده ما ته دویم نمبر کوم پارټي ده مې دویم نمبر پیپل پارټي دا ټیپ دا پارټي مضبوطه پارټي وي ما ته ستا پارټي کوم پارټي ده مې زما پارټي دریم سلورم نمبر کې ده نو ما ته دیوار سره ټخري وي پیپل ان پی ته اتحاد کړی دی نو ته مهرباني وکړه بس کې نه مکو الیکشن ته نشي ګټلې نو ما ته چې ریټرنینګ افسر صاحب
زه الیکشن ګټلو دپاره نه کوم. ما ته پته ده چې عزت الله خان ډېر مضبوط پوزیشن کې دی او دوه پارټۍ یو ځای شوي دي، خو زه مقابله کول غواړم. زه وایم چې د الیکشن زه کنټیسټ کوم، مقابلې دپاره زه راغلی یم او لندن نه ورپسې راغلی یم. نو ما ته هغه ویل چې بچي ته مقابله کوې نو دا سوچ صحیح دی خو ګټلی نه شي. نو ما ورته ویل چې دا فیصلې د الله دي چې الله څه کوي. هغه چې بیا کله الیکشن شروع شو، زه د الیکشن کې دغه ته لاړم پولینګ سټیشن ته. نو د زرنو پولینګ سټیشن کې چې کوم ریټرنینګ افسر و په اورمړ بالا کې، نو هغه زمونږ رشته دار و. اوس هم ژوندی دی شکر الحمدلله، خدای دې ول عمر ژوند ورکړي. هغې ما نه یو سوال وکړو، ما ته یې ویل چې خالده ډېره خواري دې وکړو، خیر دی، ما نه مشرم ده هغه. ما ته خیر دی، بس خواري ډېره وکړو، بیا به شي الیکشن به بیا وګټې بیا وګټې. نو ما ورته مې ته ټیک وې، الیکشن ګټل بېله دا د الله لاس کې دي، خو زه مقابلې دپاره راغلی وم. مقابله ما وکړه، نور فیصلې د الله دي. دا د الیکشن 8 بجې 9 بجې ټایم و تقریبا، الیکشن یې شروع شو، ریزلټ یې لا نور راغلی. نو ما به دعا کوله چې الله صرف دې سوکانو کې وګټم، خیر نو علاقه کې بیلم، خو چې سوکانو کې وګټم. نو بیا شکر الحمدلله ما سوکانو کې وګټل او پټول علاقه مې وګټل او خلکو چې کوم منډیټ راکړو، نو شکر الحمدلله د هغې د خدماتو مطابق او د هغې د سوچ مطابق مې څه نه څه کار کړی دی. نو جیوي کې زما راتلل بالکل اتفاقي و. ما آزاد الیکشن کول غوښتل. بیسیکلی زما تعلق ان پی سره و، ان پی کې اختلافات و، خفه ناستم، ټیکټ یې نه راکولو او ما ویل چې زه سیاست کې زه خپل کردار ادا کړم. نو په دې حیثیت باندې جیوي ته راغلم او شکر الحمدلله نن 19 کاله زما جیوي کې وشو. نو په هغې باندې زه نن مطمئن یم چې د علماو پارټي ده، مذهبي پارټي ده. علماو کې د یو پراپیګنډا ورپسې عام خلک کوي، خو زه په دې افسوس هم کوم او د خلکو ته دا وایم چې تاسو مهرباني وکئ، سیاست کوئ خو علماو پسې کنځل مه کوئ، علماو پسې خبرې مه کوئ. ولې چې د عالم ډېر لوی حیثیت دی. د عالم حیثیت حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام تپوس کوي چې یا رسول الله عالم او عام حیثیت سړي حیثیت کې څه فرق دی؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د عالم او د عام سړي حیثیت کې دا فرق دی لکه څنګه چې ما او تاسو کې فرق دی. عالم د دې ځمکې څنګه چې اسمان کې ستوري دي، د عالم د دې ځمکې ستوري دي عالمان. او بل دی کې حدیث چې دا عالم مرګ د ټول عالم مرګ دی او دا عالم خوب عبادت دی. اوس دا زه دا درخواست کوم د سیاسي ورکرانو ته چې علماو پسې هغه خبرې مه کوئ په کوم باندې تاسو ګناهګاریږئ او په کوم باندې تاسو خلکو د نظر کې سپک راځئ. عالم د الله خوښ دی، عالم د پیغمبر وارث دی. او زه هم په دې سوچ عالمانو سره یم چې عالم باندې به د عالم سره به انشاءالله تعالی په ورځ د قیامت اخرت کې زه پاسمه. دا د الله نیکان خلک دي، د الله تعالی پرهیزګار خلک دي، د الله تعالی دیندار خلک دي او د دې کمزورتیا د دې سپکاوی نه دي بیانول پکار. که دای کې څه کمزوري وي هغه الله پیښ او دی پیښ، خو دا زموږ رهنما دي، دا زموږ پیشوا دي، دا زموږ یو قسم له مشران دي، موږ ته د لارې ښودو واله دي. نو زما د خپلو خلکو ته دا درخواست خپلو ملګرو ته، مشرانو ته، کشرانو ته چې سیاسي اختلاف لرئ خو عالمانو پسې خبرې مه کوئ چې په کوم باندې مونږ الله ناراضه کړي. سر دا راته وایي سیاست، حجره، کاروبار سره سره تاسو کوله څومره ټایم ورکوئ؟ یاره دا ډېر ښه سوال ته وکړو. ډېر کم ټایم کور ته ورکړی کېږي چې تاسو صحیح طریقې سره سیاست کوئ او خدمت کوئ او حجره چلوئ او جرګې کوئ او منډې څړې علاقه کې وغئ مړی ژوندی کوئ. نو کور ته ډېر کم ټایم میلاویږي او څنګه دا هر یو سیاسي سړی به هم د ما خبرې سره انشاءالله متفقي چې مونږ ته دا پته نه لګي چې یاره زموږ بچی کوم کلاس کې دی او څه پوزیشن کې دی او څه حالاتو کې دی. نو په دې معاشره کې پاکستان سیاست کې چې کوم صحیح طریقې سره سیاست تاسو کول غواړئ نو ډېر کم ټایم چې کوم دی خلک خپل کور ورته ورکړی کېږي او اکثر له مونږ نه کور کې دا ګیریم کېږي چې ته بچو ته توجه نه ورکړې، کور معاملاتو ته توجه نه ورکړې. خو زما خپله دا سوچ دی چې د کوم مسلې زما مسلې دي، کوم ته توجه ورکول، خپل خاندان ته توجه ورکول دي او د هغې مسلې حل کول، د خپل کور مسلې حل کول دي. او دا مسلې چې موږ خپلې ګڼلې دي نو په دې سوچ باندې سیاست کوو او په دې وجه زموږ خپل کور ته ټایم نه میلاویږي. نو دا کلی، دا علاقه، دا حلقه، دا معاشره دا زما کور هم دی، زما کلی هم دی او د دې خدمت کول دا زما خپل د بچو خدمت دی او زما د خپل ځان خدمت دی. خالد خان دا راته وایي چې سیاسي کس لپاره جرګې کول نقصان دی، تاسو جرګې ولې کوئ؟ دا ډېر ښایسته سوال وکړو. په دې باندې ما ته ډېر زیات نقصانات میلاو شوي دي سیاسي لحاظ سره، خو جرګه چې کوم دی دا زه د الله رضا دپاره کوم. د دوه تنو جوړښت
دا کوم د الله رضا ده او الله د دې حکم کړی دی چې تاسو مسلمانان خپل کې رونه دي او تاسو د مسکه سلو کوي دا قران کې الله تعالی حکم کړی دی نو زه په هغه سوچ باندې کوم ماته ډیره خپته لګي چې دې کې ماته ډیر لوی نقصان رسی یو فریق مانه خامخا خپه کیږي مرګري دلته کې دا سوچ کوي چې جرګه کې زکم سړی مقرر کوم اب ما د لپاره فیصله کوي هر یو فریق دا سوچ لري نو چې کوم فریق د لپاره فیصله وکم نو دا هغه د لپاره کوم نه دا حق جوړیږي موږ جرګه په انصاف باندې کوو په عدل باندې کوو د خدای رضا لپاره کوو چې چا کوم حق جوړیږي هغه ته مطابق فیصله کوو چې موږ کوم فیصله وکړو هغه کې بل فریق نه خامخا په یو سیاسي مخالفین د دینه भरपूर فی داخلي او د کتاب شوی دي چې ما چاله فیصله کړی دي او چې څوک مال جرګه کې راغلي دي چې جرګه وروړي ما د خلاف فیصله کړی دا نو تنه نه پورې ما سره خبرې نه کوي خو زه بیا هم دا ما په سیاسي جلسو کې هم دا ویلي دي که څوک ما سره خبرې نه کوي او که څوک ما نه خپکیږي خو کمال څوک جرګه وروړي حق جوړیږي چې باغله فیصله کوم او که حق نه جوړیږي دا خلاف به فیصله کوم خو جرګې به کوم ولی چې دې کې د الله حکم دی د الله رضا لپاره کوو د دوه تنو جوړښت لپاره کو دي کې ماته سیاسي توسه نقصان هم رسی او دې رسی خو زه به د خلکو جرګې کوم راضینامې وکوم او بل خبردار چې ډیر خلک جرګې پیسو لپاره کوي شکر الحمدلله په جرګو کې مونږ چانه پیسې نه دي ساري کړي چانه ضمانتونه نه خورو چاله نقصان نه ورکو بلکې جرګو کې خپل تاوان کوو د خپل طرف نه یو چې کوم نو سرکار خدمت پکې وي سچا غټه ملمانه سره شي اکرام کولی دا اکرام وکړو بل سیاسي لو سره ماته ډیر وی نقصان سیاسي لیا سره خدای باوجود ما دې سره غاړه اخیدا جرګې می مخکم کړی او شکر الحمدلله د خپل علاقې می زیاتې جرګې کړې دي ما سره ریکارډ موجود دی ما سره لیکلي پراتی دي چې کومه جرګه زو کومه غزو الی کومه او دا غي اوریجنل کاغذ ځان سره وکما دي کې زما په جرګو کې په عدالتونو کې پیشانی شوې دي آلته کې خلکو ما باندې الزامونه لګولې دي خو شکر الحمدلله هغه کې زه الله تعالی سره یو چتی کړی دي الله تعالی په کې زو سرخرو ګرځولې ما جرګې به ما ته پته را چې موږ ته سیاسي ورکړه یو سیاسي سړی ته ډیر نقصان رسي خو زه ان شاء الله دې نه پسم جرګې کوم د قوم خیر خواهی بغواړم د قوم مسکه په صلح راولم کم تنازعات دي اب ختموم او کوم دښمنیان دي ان شاء الله هغه کې به کوشش کوم چې هغه راځینامي وکم او د چا سم مسلې د جداد مسله ده د لور خور جګړه ده د پیسو جګړه ده د قتل مقاتلي خبرې دي ان شاء الله تعالی زه خپل کردار ادا کوم او هغه کې ماته سم نقصان نسی نو او دې رسی خو زه به راځینامي کوم جرګې وکوم د دوه تنو روغه وکوم اصلاح وکوم او الله تعالی رضا خوشنودي حاصلو سر دار دوی سپورت سره شوق شته بچپن مختلفو لوبو کې ما یې ساغه سره بیڈمنټن مې هم کړی دی هاکی مې هم کړی دی کرکټ مې هم کړی دی فوټبال مې هم کړی دی خو هاکی کې او فوټبال کې زه کمزور کھلاړی ثابت شوی ما خو بیڈمنټن او کرکټ کې زه د خپل وخت بهترین کھلاړی وم او زه د خپل سوکانو کې درې ټیمو باغ ټیم د کرکټ وو زه د خپل علاقې د ټیم کیپټن وم او موږ سره هغه وخت بهترین کھلاړیانو جلال بیار او ډاکټر مختیار او امجد خان دغه سي انتخاب خان او فیاض دا زموږ د خپل وخت بهترین کې اشتیاق خان دانش خان دا زموږ د وخت بهترین کھلاړیان او موږ خپل کې بل سره میچونه کول او موږ په مختلفو ټورنمنټونو کې د خپل کې نمائندګي کړې و او موږ ټورنمنټونه هم ګټلي او فرست راوتیو اکبرپور کې په ټورنمنټ کې دوه ټورنمنټ یو ځل موږ ګټلو او هغه کې موږ فرست راوتیو دا سينو سردارګړي کې په ټورنمنټ کې دوه سوکانو کلی کې وکیدو موږ ټورنمنټونو کې حصہ غستا او خپل لا کالج کې هم په کالج کې موږ کرکټ کې حصہ غستا او زغه ټیم سره یو قسم را آل راونډر بوما بالي کې هم زما خپل کردار او په بیټینګ کې هم زما کردار او غټه خبردار و چې بز خپل علاقې د ټیم کیپټن ما ته کوم کلانانو امجد خان او وصال خان او دغه سینم جانو نور لمین خان او ما د اسد خان او زکاولاو دا عدید خان او هغه سبا په ملیشیا کې دی نو دیو ما سره لوبه کوله یو زی او سب جبل چاټینګ کې وو سب زما ټیم کیو خدا د وخت کلاړیانو او د مرګ موږ سره لوبه کوله او موږ مختلف ټیمونو کې شامل دي او ټورنمنټونو کې مو سیاغسي او په کرکټ کې زموږ شکر الحمدلله یو تاریخ شته. خالد خان دا راته تاسو په سیاست کې کوم مرحلو نه تیر شوی؟ ما چې کله سیاست شروع کول نو ما تاسو وی چې زما خاندان کې چا سیاست نه کړي زموږ خاندان کې څوک هم سیاسي سړی نو زه واحد سړی ما چې زه سیاست ته راوتم او چې کله ما سیاست شروع کول نو هغه وخت سره ما ته په سیاست کې ډېر لوی مشکلات په علاقه کې یو طرف ته ارباب ظاهر غوندې غټه هستي وه ارباب نور محمد ژوندی و هغې په سیاست کې یو لوی کردار په دې علاقه کې
بل طرف ته افتخار خان جګړه الله دې وبخي دا غټ ډېر لوی خدمات یو سیاسي خاندان سره تعلق لرلو هغه بل طرف هدایت الله خان چمکني صاحب هغه په سیاست کې لوی کردار یو نوم په دې علاقه کې بل طرف ته ارباب ایوب جانو چې دا غي خپل یو حیثیتو په علاقه کې نو دې غټو خلکو کې زما غوندې د غریب سړي راوتل دا یو ډېر اهمه مشکله مرحله وه او ما ته هغه وخت سره په سیاست کې انتهایی مشکلاتو چې ما ته چا توجه نه راکوله او ما د خلکو توجه نه شو حاصلولی او په دې حالاتو کې زه راوتم او خپل ځان منواول او خپل ځان ثابتول چې یاره زه خدمت کولی شم نو زه خو سره ځان په کمپټیشن کې نه اچوم ما خو ډېر لوی خلکو ډېر لوی معززینو او هغوی یو ډېر لوی کردارو په سیاست کې خو خپل د عاجزۍ او د خپل حیثیت مطابق ما وړوکې هلې ځلې شو به کولې او هغې ته به پذیرۍ سړېده او ما زیاتر ما اواز کولو د غریبو خلکو چونکې زه خپله یو غریب سړی یم او د غریبو سیاست اواز مې کول او هغې کې هغه وړوکي خدمت سره چونکې جنازه کې عیسی اخیستل جرګه کول راضینامه کول د یو سړي د لور واده دی هغه سره منډه کول د یو سړي چې کوم دی نو دیوال پرې وتی هغه سره منډه کول یو سړي ته د زوی سکول کې داخلي هغه سره خپل حیثیت منډه کول یو سړي سره ضمانت کول دي هغه سره د وکالت پیسې نشته چې وکالت ته فیس پې کړي هغه سره منډه کول هغه د جیل نه راویستل یا هغه د جیداد مسله د غریب سړی خپل رو ول حق نه ورکوي ماما ول حق نه ورکوي هغې مسلو کې موږ خپل کردار دا کول شروع کړل باوجود دې چې هغې کې ډېر مشکلات به راتلل زموږ خبره چا نه اورېده چا به تعاون را سره نه کولو خلک به رانه منې کول چې د خبره مه منئ د خبرې غلطې دي دی چې کوم دی نو خلک په غلطه لاره چي خو هغې کې دا ټولو موجودګۍ کې چونکې په الله مې یقین او په دې مې یقین چې څه کوي الله تعالی کوي نو دمکیان هم راکړی شوي دي مختلف قسم تھریټس راکړی شوي دي مشکلات هم راته پیښ شوي دي کور نه هم چې کوم دی نو مشکلاتو کور ته هم ټیم هم نشو ورکولی خو د دې هر څه باوجود الله تعالی چې کله خبره ده چې فارچون فیورز دی بولډ چې کله یو سړی بولډ نسخه یو څیز کي او سړی راځي مخې ته کېږي نو الله تعالی ورته خپلې لارې کولاوي او الله تعالی هغه ته چې کوم سوچ هغه لري خو چې په الله یقین او ایماندارۍ سره کار کوي نو الله تعالی خپل منزل ته رسوي خالد خان دا راته وایي چې په بچو کې د سیاست شوق شته بچې مې شکر الحمدلله ټول تعلیم یافته دي تعلیمونه په خپل ځای کړي دي او قدرتي طور سره چې یو ځای کې یو ماحول کوم جوړي هغې مطابق ماشومان هم هغې مطابق پرورش کوي نو چونکې زموږ سیاسي ماحول دی زموږ کور کې هم سیاسي خبرې وي په عملي طور سره هم چاته جلسې وي چاته جلوسونه وي اجره کې مار ټایم چې کوم دی نو جلسې کېږي میټینګونه منعقد کېږي نو هغې لحاظ سره شته دی هغې رجحان سیاست طرف شته دی خو عملي سیاست ته لا نه دي راوتي اوس مې مشرې زوی مې وکالت ته راوتی دی او هغه چې کوم دی نو څه ناسې عملي طور سره سیاست کې هم حصه اخلي او نور چې کوم دی نو زما موجودګۍ کې لا فلحال هغې هغسې سیاست کې کردار نه دی ادا کړی خو راتلونکي وخت کې انشاءالله تعالی ارادې شته دی چې هغې سیاست کې خپل کردار ادا کړي تاسو اخره کې خپل څوکنیوالو له څه پیغام ورکول غواړئ شکر الحمدلله څوکنو کې زیات خلک تعلیم یافته دي او زنانه او نارینه ټول نو زموږ ته دا پیغام دی چې الله تعالی مونږ د دنیا ته یو مقصد دپاره رالیږلي او هغې غټ مقصد دا دی چې ته د چا په کار راشي نو دا خدمت چې کوم دی دا عین عبادت دی نو زه دا وایم چې شکر الحمدلله څوکنو خلکو کې نوجوانانو کې ډېر صلاحیتونه دي هغې کې ډېر ټیلنټ دی نو هغې دي د خپل صرف خپل د کلي نه د خپل معاشرې د خپل مسلمان قوم د خدمتو کې په ښه طریقې سره په دې سوچ دی وکړي چې مونږ ته الله تعالی یو مقرره کړې ده یو صلاحیت را کړی دی یو پوهه را کړې ده او مونږ به الله تعالی په ورځ د قیامت د دې تپوس کوي چې ته ما دنیا ته لېږلی وي ته مې قابل پیدا کړی وي تعالی مې شعور درکړی او تعالی مې تعلیم درکړی او تعالی مې دولت درکړی او تعالی مې وسایل درکړي او تعالی مې موقع درکړی وي نو تا د خپل غریب قوم د بېوسو خلکو څه طریقې سره خدمت کړی دی خپل غاړه دې خلاصه کړې ده که نه نو چې موږ په دې سوچ باندې خپل قوم د ملک خدمت وکړو او صرف څوکنو پورې محدود پاتې نه شو څنګه چې زموږ ډېر ملګري په ملک کې په مختلفو شعبو کې په فوج کې په عدلیه کې په انجینیرینګ کې په وکالت کې په ټیچینګ کې خپل کردار ادا کوي نو زه دا وایم چې زموږ ټولو ځانو ته پکار دي چې خپل صلاحیتونه فایده واخلي خپل کردار پازیټیو کردار ادا کړي منفي کردار ادا نه کړي
او د خپل کلی د خپل خاندان د خپل ملک د خپل صوبې بهترین طریقې سره خپل خدمت وکړي نمائندګي وکړي او داسې طریقې سره نمائندګي وکړي چې مخکې دا وي چې او دا یو سړی صحیح مسلمان صحیح پښتون الله نه یریدونکی دی او د چې دا صلاحیتونه الله ورکړي دي نو دا په صحیح طریقې سره ورکړي دي نو د خپل قوم د خپل مور پلار د خپل ملک د خپل صوبې په پازیټیو سوچ باندې خدمت کول پکار دي او خپل صلاحیتونه مخفي ساتل نه دي پکار هغه اجاگر کول دي هغه راوستل دي او هغه خپل د قوم په خدمت کې بروکار راوستل دي نو د خپل قوم خدمت کوي تاسو کې صلاحیتونه شته تاسو کې پوهه شته تاسو کوالیفیکیشن شته تاسو کوالیفاید خلک یې مونږ کې انټلیکچوال خلک شته نو پکار دا دي چې مونږه په صحیح طریقې سره د قوم خدمت وکړو چې په هغه هر شوبه کې یو خو چې د قوم پکار راشو مونږ د خالد خان ډېر شکرګزار یو چې هغه مونږ لا په خپل مصروف ټایم کې ټایم وستو مونږ سره خبرې اترې وکړي په چمکني ټي وي سکرین باندې به یو ځل بیا ملاویږو د یو نوي مېلمه سره د هغې دمې پورې اجازت غواړو د الله په امان